بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ فرقان نور لسم سپارہ آیت نمبر 58 صفات د بندیانو د مهربان باچای ذکر کول پاوی کی دیننی آیت کریمه کی یو سو ذکر کئی یو د هغې نه دا دی چې کله دې خرچه کوي او مال لګوي نو اسراف به نه کوي. اسراف دا څه ته وایي؟ اسراف دې ته وایي چې د پیسو د لګولو ځای نه وي او هلته دې پیسې لګوي، یا د ګناه ځای دی او د ګناه په ځای باندې دې پیسه لګوي، دا اسراف دی. یا ضرورت په یو څیز باندې پوره کیږي او دې د هغې نه زیاتې اسې بس لګوي، هغې ته څه حاجت او ضرورت نه وي، دغه اسراف دی. که د خپل ځان د څه سهولت دپاره د آرام دپاره دی چې نو پیسې استعمال کړي نو دا جایز ده او دا په اسراف کې نه راځي. یو سړی دی هغه له الله تعالی مال ورکړی دی، وس اشتا طاقت اشتا، او هغه ځان له ګاډې واغشته، د کروڑ روپو ګاډې واغشته، ته ورته وایې چې هلکه دا خو ته اسراف کې ګاډې خو چې نه په 2 لکه باندې هم کېږي، فکس ځان له واله بس هغې کې ګرځه که نه، یا ګاډې چې نه خو په 20 لکه باندې هم کېږي، اکسلای ځان له واخله په هغې کې ګرځه، دونه ګران ولې اخلي؟ دا خبره هغه صحیح نه ده. هغې وجه دا ده هغه له الله تعالی مال ورکړی دی او ځان ته یو سهولت فراهم کوي. دا ممکن ده چې په دغه کروڑ روپۍ هغه کم ګاډی اغوښتی دی، هغې کې به داسې سهولیات وي چې هغه به په دې نورو کې نه وي، نو هغه یو سهولت ځان ته فراهم کوي. ځان ته سهولت فراهم کول دا جایز دی او دا په اسراف کې نه راځي. په دې باندې چې نو ته په چا باندې دغه کولی نه شي. بعضې د ځان نه یې شیخوړت جوړ کړي، هلکه یخې اوبه څکې، دا یخې اوبه څه له څکې، دا خو چې نو اسراف دی، بس چې نو تازه اوبه څکه که نه، هلکه ګرمي ده او یخې اوبه ما ته میلاویږي نو ولې نه څکمه، اوبه یې څکمه که نه. یا چې دی نو هلکه په یخو اوبو باندې تنده ماتېږي نو دا ځان له دا شربت لاسله کړی چې پکې روح افزا چې او پکې پیل چې او پکې چې دی نو نور څیزونه چې دې ته څه ضرورت دی؟ دې ته هغه اوچه شیخي وایي. اوچه شیخي به هغه نه کوي. شریعت کم شی جایز ګرځولی دی استعمالوی که نه، هسې بس په ځان باندې پابندۍ سره لګې. داسې شوي دي چې نبي علیه السلام هغه ملګرو سره صحابه کرامو سره میلمه شوی دی، هغوی ورته چې نو روغ چیلې هغه چې نو رید کړی دی او هغې ورته ایښودی دی، نبي علیه السلام د ملګرو سره خوړلی دی. داسې شوي دي چې روغ غونچک هغه چې نو د قجورو راټولي هم دي، یا لکه خو یو څو پخې قجورې به دې راوړی وې که نه، هغه ورته یې نه جي ما روغ غونچک راوړو، که څوک پخې خوري به ترېنه پخې شو کوي، که څوک نیم پخته خوري به ترېنه هغه شو کوي، او که څوک کچه خوري نه به ترېنه هغه شو کوي. نو اوس که دا زمونږ د عده ورونو وي به چې دا خو اسراف کوي، وګوره روغ غونچک یې راشکولی دی او دلته یې چې نو ایښودی دی، نه، څیز ته وګوره چې دا کم حیثیت دی او کم مقام دی، هغه شانتې خبره کوه. نو د ګناه په کار باندې کومه پیسه ولګي دقه چې دی نو هغه اسراف دی. یا سهولت ته ځان ته فراهم کو، د هغه سهولت نه زیاتي بیا لګې فضول، نو هغه بیا اسراف دی. ولم یقترو، کمې به هم نه کوي، داسې به هم نه چې جیب ته یې تاله لګولي. بعضي الله تعالی په احسان کړي پیسې ورسره وي، شلېدلې جامې باچوي، چې ته ورته یې لکه را شلېدلې ولې اغوندې؟ وی عمر رضی الله تعالی عنہ چې هغه جامه اوس 19 پیوندونه پکې
دا اوس بې ځایه دلیل. عمر رضی الله تعالی عنہ اغوستي او بالکل اغوستي 19 پیوندونه هم پکې وو. هغه د هغه دور خبره وه. اوس دور کې څوک پیوندونو والا جامې نه اغوندي. داسې د هغه پیسو د بچکولو دپاره چې زما دا پیسه چېرته ونه لګي زړه ورسره خورېږي. د هغې د وجې نه دغه خبره باطل استدلال ځان له کوي. نو دا د سنت خبره چې یا د صحابي او عمل د هغې باندې د عمل کولو د ده نیت نه وي، که نور به اته شلې کارونه وي په هغې کې به ورته د صحابي خبره نه یاده، په دې کې به چې نه هغه نیغ نیغ کوي. الله در باندې احسان کړی دی، نو هغه چې نو ښایسته جامه واغونده چې عزتمن پکې ښکاري، ښکلې پکې یې نو هغه ښکاري. صحابي راغی کمزورې جامې اغوستې وه، نبي علیه السلام ورته تا را الله مال نه دی درکړی؟ وی ولې نه؟ وی فلیرا علیک اثرک، وی د هغې هغه اثر دې په تا باندې ښکاره شي که نه. ښکلې جامه واغونده چې میلاویږي درته نو اغونده که نه، چې نه نو بس بیا ګزاره کوه، بیا اوس خبره نشته. ولم یقترو، او چې دی نو دغه به نه کوي، کمې به نه کوي. شریعت کې نه اسراف پسندیده دی او نه بخل پسندیده دی. نه بخل کې او نه به اسراف کې. د لګولو ځای دی هلته ولګوه، د لګولو ځای نه دی هلته مه لګوه. بس دغې ته سوچ کوه. وکانه بین ذلک قواما، هغوی به په منځ د دې کې قواما برابر ولاړ، برابر به ولاړي، نه به کمې کوي او نه به زیاتې کوي. ځای به پېژني چې یاره دلته پیسه لګول غواړي او دلته نه دي لګول. او د هغې دپاره بهترین څیز دا دی چې د ده د دین سره تعلق وي. څومره چې د ده د دین سره تعلق وي او د دیندارو خلکو سره د ده ناسته پاسته وي، دومره به چې دی نه هغه دې ځای پېژني چې یاره دلته پیسه لګول غواړي او دلته لګول نه غواړي. پیسه ګټل او پیسه لګول د دې دواړو به تپوس کوي الله تعالی. ګټلې دې څنګه وه د دې به هم تپوس کوي، خرچ کړی دې څنګه وه د دې به هم تپوس کوي. د دواړو به تپوس کېږي. نو چې ګټې نو د هغې مسلې هم زده کړه، او چې لګې نو د هغې مسلې هم چې نو زده کړه چې کوم ځای به لګوم او کوم ځای نه. والذین هغه کسان اذا انفقوا